نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو ورځ اعتکاف کو یو ورځ نو درې خندق به دی لچې کوم دی الله فددی او د جهنم په منځ کې به درې خندق فاصله الله پیدا کی درې خندق چې یو ورځ اعتکاف کی درې خندق او د یو خندق فاصله هغه د زمکه او د اسمان په منځ کې چې څومره فاصله ده دومره فاصله د یو خندق په منځ کې نو چې لس ورځې اعتکاف وکړي نو دیش خندقه ستاو د جهنم په منځ کې فاصله راشي نور د الله نه څه غواړو موږ هم دې لپاره لګیو زموږ ژوند او د زندګۍ مقصد دا دی موږ دنیا ته راغلي هم دې لپاره یو چې بھئی زموږ آخرت جوړ شي او آخرت کې جهنم نه موږ الله آزاد کړي چې یو هلته دول شي یا جنت دی یا جهنم دی نو چې جهنم نه آزاد شي نو بیا د جنت ته ځي بل ځای خو هلته نشته زما عزت ډیر قیمتي لمحات دي ډیر مبارک نو خپل اوقات لږ ډیر تکلیف شي لږ ډیر ځان بند کی محبوس شي سړی دغه د زندگی مصروفیات ارسو پریږي د مجاهده پکې وي او سمجه چې مجاهده ډیر دومره هغه ته فایده کیږي